دا فرانس وی بیا حرتی کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې او دې کوس دا ملک دا غوبلې جوړې دي دا یو تنظیم را پاسېدلی تحریک لبیک ورته وایي او دا روډونه بلاک کړي دي یو لانجې جوړې دي او د خپل ملک ګاډي سوځوه خلک په ډانګو باندې وها او د خلکو ګاډو شیشې ماتوه لکه دا کم دین دی چې فرانس د نبی علیه السلام توهین وکړو په هغې ټول مسلمانان خفه دي موږ هم پرې خفه یو خو دا کم دین دی چې ته بیا رالګېږې د دغه نبي علیه السلام د بې حرمتۍ انتقام ته د مسلمانانو د ګاډو نه اخلي د مسلمانانو لارې بندې یو انسان به بیماري چېرته هسپتال نه به وړلی کېږي او دې مطالبه کې ورسره مونږ ملګري وو دا زمونږ هم مطالبه ده په دې ما بیان هم کړی چې د فرانس سفارتخانه دې بنده کړې فرانس زموږ ساجد دی والله چې دا ټول کافرو سره مونږ تعلق بند کړو الله به هم د هر چا نه ښه ساتي داسې ده که نه ده ټولې دنیا کافر دې مونږ سره بیکاټ وکړي دا سفارتخانې دې بندې کړي په الله باندې یقین وکړه په الله باندې صحیح عقیده جوړه کړه الله رب العالمین فرانس په یو ذلیله ملک دی او د فرانس صدر د هغه بېدینو خلکو د هغه ډمانو فلمونو والاو ستاینه وکړه د چا چې د نبي علیه السلام توهین کړی دی نو په دې موږ هم خفه یو خو ګوره د احتجاج دوه طریقې دي یو هغه طریقه ده چې یو انسان خپله هغه خفګان او د پریشانۍ اظهار وکړي د حکومت نه دا زموږ حق دی چې عوام به دا مطالبه کوي چې یاره دا کم د بېدینۍ لهر دی دا ختم کوي بېحیانې ختمې کوي د دې فرانس سره تعلقات ختم کوي خو د دې دا طریقه نه ده چې په ملک کې به غوبل وي او افراطفریب به وي او روډونه به بلاک کوو ورونه به لګوو ګاډي به سوځو پردي بلډینګونه به ورانو دا طریقه خو نه خپل ملک لګوي تباه کوي او بل دا ده چې په دې باندې نبي علیه السلام لکه خوشحالېږي چې هم د هغه امتي ته بېرته تکلیف ورکړي دا د نبی علیه السلام سره سمینه خو نه ده نو کومه چې مطالبه ده په مطالبې تر حده پورې موږ هم ورسره ملګري ودرېږي چې دا یو جایز مطالبه ده د فرانس سره د تعلق ختم کړلی شي څوک چې زموږ د نبي نه دی هغه بلکل زموږ نه دی داسې ده که نه ده څوک چې زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم توهین کوونکی دی ده سره قتال پکار دی خو چې قتال نشي کولی دا نشي کولی نو کم از کم د سفارتخانې ورله بندې کوي سفیر یې وشړئ هلته نه خپل سفیر راوغواړئ خو دا غوبلې کول په ملک کې دا افراطفري او انتشارونه خورول دا صحیح شرعي طریقه نه ده نه دا د نبي علیه السلام طریقه وه نه دا د صحابه کرامو او نه زموږ د امت د سلفو دا طریقه وه نو هر کار په شرعي هغه چوکاټ کې دننه پکاري کوم چې حدود دي په هغه حدودو کې دننه پکاري د شریعت د حدودو نه نافرماني او مخالفت هغه نه دی پکار